جان محفلونه سجاوي نو دغه خیروشی دا په دغه دوره باندې راغلی او مصر ته بیا چې کله روټۍ نه فارغ شو نو جمال عبدالناصر صاحب هغه د دوی تاسو ته زه یو ناشنا څیز نه ومنل نو یې ورته وی چې وار ورته قاري عبدالباسط صاحب زه اچانک راوغوښتلم او کله چې اچانک راوغوښتلم په دغه دوران کې دا ټول د کافرانو مشرانو د قرآن د روس مشران هغه تدماته چې د روس د صدر د خروشیب او د وپت د قرآن تلاوت کوي مې چې یاد مسلمانانو ته مې تلاوت کوم نو وی هو په دې کافرو ته د قرآن څخه تلاوت کوم په دې بس اثر وکي وای د الله رب العزت نه مې دعا وغوښته الله رب العزت مې په زړه کې راوستل سوره طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقى وی کله چې مې دا شروع کو دا سوره طه او دا مې لستو یو سو آیات مې وی دې سره مې په خپل وی دومره انتهایی جذباتو کې راغلی مو دومره را باندې د قرآن اثر چې د بدن دا ویښته را باندې ودرېدل او د سترګو نه مې اوښکې را روانې شوې نور تلاوت مې نه شو کولی وی چې ما کله سر اوچت کو شاته مې وکتل د مصر صدر جمال عبدالناصر هم چې کوم دی د هغه په سترګو کې اوښکې دي او جاړي او چې نظر مې وکړو د روس نه چې کوم خلک راغلي هغه ټول وپت د کافر هغوی هم جړل نو یې ما وی چې دا جمال عبدالناصر خو مسلمان دی دا نور خلق چې کوم دي دا خو مسلمانان دي خو د روس دا صدر چې کوم دی دا خو مسلمان نه دی دسه چې کوم وپد راغلی د پسه وجړل وای ما ته بیا ترجمان وی هغه ورته وی چې ته ورته ووایې چې دا څه مسله ده ما ورته ته تپوس وکړه هغه ورته موږ په دې خبره جړل چې موږ په دنیا کې مختلف غانې اورېدلې دي او د مختلفو څیزونو نه مزې اوچتې کړي د الله رب العزت په ذات قسم که دومره د برکت او دومره د اثر نه ډک کلام چې موږ په خپل زندګۍ کې اورېدلی دا څنګه چې نن موږ قرآن واورېدو نو دې وجې نه په قرآن مقدس کې الله جل جلاله اثر یې ښی دی